عزتمنو نوې او تازه خبر د اوچا عزتمنو تر اوسه پورې بېهوشه پروت دی او علي شاه او سولن شاه سر ته ولاړ دي او په سترو سترګو باندې جاري. عزتمنو علي شاه 007 ټول قاتلان وښودل چې دغه کسانو د اوچا باندې حمله کړې ده او وژلو کوشش یې کولو او وایي چې هغوی په خپل دغه کې وژلی دی. راځئ مینهوالو د سولن شاه او علي شاه خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکې کړو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو علي شاه 007 څه د تعارف محتاجه نه ده چې دا یوه په حاشیې ډانسره ده چې دا د دې پلار د اوچا یعنې چا په پېښور کې ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کولو خو مینهوالو د قتل کېدلو ته ورنږدې کړی دی چې یا مړ شي یا به ژوندی پاتې شي، خو ډاکټران وایي چې په سلو کې 80% به دا ژوندی پاتې شي او 40% به یعنې دا مړ وي، یعنې دا کوښم شي نو معذوره به وي او روغ به نه وي. ځکه عزتمنو چې ډېر په خطرناک ځایونو باندې دا لګېدلی دی. مینهوالو علي سولن شاه او علي شاه 007 سر ته ناستې دي، دواګانو اپیل یې کړی دی یا الله چې دا دې روغ جوړ کړي د خپلو د وړو بچو دپاره. عزتمنو الله تعالی دې وله ژوند ورکړي، الله تعالی دې وله صحت ورکړي، د خپلو بچو دپاره دې روغ جوړ کړي. مینهوالو علي شاه 007 د خدای وینا ده ویلي دي چې زمونږ 3 قاتلان دي، یو صدر اکبر خان دی، یو جان حبیب دی، بل زیارت ګل دی. مینهوالو علي شاه 007 په دغه 3 کسانو باندې ګوته ایښې ده. خو مینهوالو د اوچا تر اوسه پورې خبرې لا نه دي کړې، بېهوشه پروت دی چې هغه کله خبرې وکړي نو هغه به بیا په خپله باندې ټول حقیقت بیان کړي او به وایي چې دا زما قاتلان دي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.